چې نو دا د اسلام نه مخکې چې کوم د عبدالکعبه او کله چې ابوبکر رضی الله عنه اسلام قبول کړو نو نبی علیہ السلام مبارک ولا نوم سکو د عبدالکعبه نه عبد الله ولکی او د دې د والد صاحب چې کوم نوم نو هغه ابو قحافه به غتوي او د دې پیدایش چې کوم دی د نبی علیہ السلام د پیدایش نه 2.5 کال پس شوی او عجیبه خبره ده چې د دوی وفات هم د نبی علیہ السلام نه پس 2.5 کال شوی او چې په کومه ورځ نبی علیہ السلام وفات شوی په هغه ورځ دې وفات شوی او د 63 سال عمر کې نبی علیہ السلام مبارک وفات شوی او د 63 سال عمر کې ابوبکر رضی الله عنه هم دا خبره تاسو یاد ساتئ د ابوبکر رضی الله عنه په باره کې الله جل شانه آیاتونه مبارکه نازل کړل دا ډېر لوی صحابي دي لکه په دې د ټول امت علماء اجماع ده چې په دې ټول دنیا کې د انبیاء کرامو نه علاوه د په انسانانو کې چې بهترین شخصیت دی هغه څوک دی هغه ابوبکر رضی الله عنه دی دا خبره تاسو یاد ساتئ لکه بعضې فرقې صحابو پسې ډېر غلطې خبرې کوي کنزل ویناو پسې نعوذ بالله کوي نو دا میاشت داسې ده چې د ابوبکر رضی الله عنه سیرت په دې کې بیانول دا ډېره بهترین خبره ده د یو مسلمان په بنیاد چې موته د دې نه خامخا خبر یو کوم چې د دیوبند علما دي یا کوم د دې نه علاوه نور علما حق چې کوم دي صحیح علما نو د هغوی دا کوم مفسرین دي تفسیرونه یې لیکلي دا د هغوی پوخ چې کوم یو حکم دی او د هغې یو تحقیق دی او د حدیثو مبارکونه چې کوم حالات معلومیږي نو هغه په دې دلالت کوي چې دا آیاتونه مبارکه د ابوبکر رضی الله عنه په باره کې نازل شوي دي اکثریت مفسرینو دا ویلي دي او د ابوبکر رضی الله عنه د صحابیتوب نه چې څوک انکار کوي تفسیر مظهری لیکلی دی قاضي ثناء الله هغې لیکلی دي دا د تفسیر مظهری دغه دی مفسر دی هغې دا تفسیر لیکلی هغې فرمایي چې دا د دین څوک انکار کوي نو دا کافر دی ګویا دی د قرآن پاک د دې آیاتونو مبارکونه انکار کوي لومبۍ زه تاسو ته هغه آیاتونه مبارکه وایم چې کوم د ابوبکر تعالی عنه په باره کې نازل شوي دي دا خبر تاسو یاد ساتئ په سوره لیل کې 13مه سپاره کې چې کوم سوره لیل دی سورة اللیل په هغې کې الله جل شانه فرمایي وسیجنبها الاتقى الذي یؤتي ماله یتزکا او زر ده چې کوم متقی خلک متقی کوم کس دی او تقوادار دی او ځان بچ کوي نو هغه به څه کوي یؤتي ماله یتزکا هغه کس دی چې مال ورکړي د دې لپاره چې څوک چې د ده صفی وشي یعنی څه مطلب یعنی د الله د رضا دپاره د الله په لار کې مال ورکوي دا دې آیات مبارک شان نزول سوی تفسیر مظهري لیکلی دي چې دا یو شپږ اووه غلامانو چې په هغې باندې کوم د مکې مکرمې مشرکانو نو هغې به پرې ډېر زیات ظلمونه کول نو ابوبکر رضی الله عنه هغه واغېشتل د هغې ظلمونه یې چې ولیدل مسلمانانو نو هغه یې واغېشتل او ازاد یې کړل نو الله جل شانه دا آیات مبارک راولیږو وسیجنبها الاتقى الذي یؤتي ماله یتزکا چې دا د متقیانو صفت دی ابوبکر رضی الله عنه تفسیر مظهری نور و تفاسیر مفتی شفیع رحمه الله ټولو دا لیکلي کوم چې تفاسیر دي که نه مفسرین دي هغې دا لیکلي دي چې د دې آیات مبارک چې کوم مصداق دی او د دې واقعه چې کومه وه نو هغه دقه د ابوبکر رضی الله عنه په باره کې دا آیات مبارک نازل شوي چې هغه غلامان آزاد کړل د الله د رضا دپاره چې یاره زما خپله کومه تقوا ده د هغې په وجه چې د الله جل شانه نه هغه ډېر یارېدو نو هغه غلامانو باندې رحم وکړو او دغه او دا دویم آیات مبارک نه دی دا فقد نصره الله اذا اخرج الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا سوره توبه آیات نمبر 40 دی دام د ابوبکر رضی الله عنه په باره کې نازل شوي د دې یو خاص واقعه ده نبی علیہ السلام مبارک ده چې الله کله د هجرت څوک حکم وکړو چې ته هجرت وکړه د مکې مکرمې نه ول مدینې منورې نو ابوبکر رضی الله عنه ورسره شو هغې څه سورلی تیار کړه څه خوراک تیار کړو 2 اوښان هغې تیار کړو یو نبی علیہ السلام دپاره یو د دې دپاره او دلته علماء دا عجیبه خبره لیکلې کوم چې
د سیرت کتابونه دي د ابوبکر تعالی عنہ په سیرت کې چې دوی پیاده ووتل، چې کله دوی پیاده ووتل نو دوی تقریبا 15 میله او تقریبا 7.5 کیلومتر دوی دا پیاده مزل وکړو. نو دا یو غار ته ورسېدل چې هغې ته غار ثور وایي چې په هغې کې دوی پناه واخیسته او بیا کافران رالل. نو د ابوبکر تعالی عنہ کله چې دوی روان وو که نه او دغه غرونه داسې وو کله چې دوی د غر د پاسه مزل کوو دغه غر ته لا غار ثور ته نه ورسېدلې. نو د ابوبکر تعالی عنہ سره دغه دوی به کله مخکې شو کله به وروسته شو کله به یو سایډ ته شو کله بل سایډ. نبی علیه السلام مبارک چې دې ته وکتل ولې ابوبکر د څه د وجې پریشان یا رسول الله وزم چې اسنه د دشمن یره د شانې نو زه شاته شم چې تاسو ته تکلیفونه چې خیر دی که غشي راځي څوک اوزارګي په مار یو کې خو چې تاسو ته تکلیفونه راځي او چې کله به سیټ نه زما به سوچ چې نه دې سیټ نه دشمن حمله وکړي نو زه به دې خوا زه دې خوا شم بیا د دې بل سیټ بیا د مخ کې بیا دغه غار ته ورسېدل. دغه غار علماو لیکلي دي دا غرونه نو دا غرونه دا داسې د تیرو کاڼو چې په دې مزل کولم ډېر انتهایی د تکلیف باسو سخته خبره. ابوبکر تعالی عنہ نبی علیہ السلام مبارک تقریبا 5 میلو پورې هغې داسې پیاده لاړل بیا د غار ثور راغی. په دغه غار ثور کې چې دوی کېناستل ابوبکر رضی الله عنه سره د ځان غم نه و د نبی علیہ السلام مبارک غم و. نبی علیہ السلام ورته وی لا تحزن ان الله معنا. د دې آیات مبارک د ترجمې مفهوم داسې جوړېږي چې تاسو که د پیغمبر مدد نه کوئ نو مه کوئ، الله جل شانه د هغه مدد کړی دی او کوي. او کله چې د دې دوه کسانو ثاني اثنين اذ هما فی الغار چې دوی کله په غار کې نو د خپل ملګري ته ویل نبی علیه السلام ابوبکر تعالی عنہ ته وایي خفه کېږه هغه داسې غمجن و چې یا رسول الله دا به څه کېږي دشمنان راورسېدل لاندې خپې ورته ښکارېدې. نبی علیه السلام لا تحزن ان الله معنا. نو دا د ابوبکر تعالی عنہ په باره کې دا دوه آیاتونه نازل شوي دي. د دین اله نورم داسې آیاتونه شته چې ابوبکر تعالی عنہ ته پکې اشاره ده. په دې وجه ټول مفسرین او د علماو دا اجماع چې که چا د ابوبکر تعالی عنہ د صحابیتوب نه انکار وکړو نو هغه کافر دی. د ابوبکر رضی الله عنه د قریشي دا خبره تاسو یاد ساتئ او د دې چې کومه قبیله و هغه قبیله تیم او د دې د محلې چې هغه مصفلن و. ابوبکر رضی الله عنه دا د 10 مبشره صحابانو 10 مبشره صحابو ته وایي چې نبی علیہ السلام مبارک په دنیا کې هغې ته ویلي چې تاسو جنتیان دي. او تفسیر مظهري او نور تفاسیر او سیرت کتابونو یو عجیبه خبره دا لیکلې ده چې دا کوم 10 مبشره صحابو نو یو پکې ابوبکر رضی الله عنه په خپل خو چې کله ابوبکر رضی الله عنه اسلام قبول کړو نو په دې 10 مبشره کې 15 داسې غټ صحابو چې هغه ابوبکر رضی الله عنه په لاس اسلام قبول کړو نبی علیہ السلام مبارک له دی راوستو. د ابوبکر تعالی عنہ دا ډیر عجیبه ده د دې نورو صحابو نه چې کوم دي جدا د صفات دي. د دین علاوه بل صفت د ابوبکر تعالی عنہ دا دی چې نبی علیہ السلام په خپل زندګۍ کې مرو ابا بکر فليصلي بالناس چې نبی علیہ السلام او کما قال علیه الصلاۃ والسلام نبی علیہ السلام چې کله بیمار شو هغه نفس بیا نبی علیہ السلام وفات شو نو په دغه بیماری پروازو کې نبی علیہ السلام چاته وی عائشہ رضی الله عنها ته چې تو ابوبکر تعالی عنہ ته حکم وکړ چې خلکو ته منځ وکړي. دا خپل واقع تاسو ته پته لګي نو نبی علیہ السلام په خپل مسلمان دی ابوبکر رضی الله عنه دا سو په خپل ژوندۍ کې دا مصلی تور مخکې کړو او دی درولو. دا د ابوبکر رضی الله عنه صفات دي. د دین علاوه جنتی د دین علاوه علماء تاریخ کتابونو لیکلي چې ابوبکر تعالی عنہ د اسلام نه مخکې چې کله دوی اسلام قبول کو نو د سره 4.5 خپل دینار خپل د ملکیت په دا وګوره په کروڑو روپے راځي او هغه چې کله د اسلام قبول کو نو ټول په نبی علیہ السلام او په دین باندې ولګول. د دین علاوه تجارت به کو او چې کله اسلام قبول کو نو اکثریت وخت نبی علیہ السلام له ورکړ او بیا چې کله نبی علیہ السلام مبارک وفات شو نو دی خپل خلیفہ مقرر کړ مسلمانانو بادشاہ او په هغه کې ابوبکر رضی الله عنه داسې کارونه کړیو کنه چې هغه ډېر عجیب وو. لکه څنګه چې نبی علیہ السلام مبارک وفات شو نو فورا بعضې کسانو نه زکات نه انکار نبی ابوبکر تعالی عنہ ورسره جهاد وکړو او کوم به ورسره تر هغې پورې چې یو سړي اوښ ورکوي اوښ او مهار نه ورکوي زه ورسره جهاد کوم. ولې دا مهار هم په زکات کې دی او دا اوښ هم دی چې د نبي علیه السلام په وخت کې اوښ ورکوو او مهار یې دواړه ورکولو اوس مهار نه ورکوي اوښ ورکوي زه به ورسره تر هغې پورې جهاد کوم چې تر څو پورې دا ټیک شوي وي. د دې نه علاوه نبي علیه السلام په خپله زندګۍ کې اسامه رضی الله عنه د شام طرف ته لیږلی
نو چې کله هغه وفات شو نو هغه هلته ودرېدو. بیا ابوبکر تعالی عنہ ومولېږه ورته ویل لاړ شئ تاسو هغه جنګ له لاړ شئ هغه ملک ته لاړ شئ نو ویې لېږل. په دې وجه چې د خلکو په ذهن کې دا رانه شي چې مسلمانان نعوذ بالله پیغمبر ته لاړ نو دا کمزوري شو. په دې وجه ابوبکر تعالی عنہ دام د دین علاوه د خلکو به ډیر زیات د غریبانو خدمت کو، هغه سره به لاس کو، کم چې یتیمانانو کونډې وي د هغې به خاص خیال ساتو. لکه ابو عمر تعالی عنہ فرمایي چې زه یو پیر ابوبکر تعالی عنہ پسې لاړم نو هغه ډېر د شپې په تیاره کې د سهارې ټیم تیاره وه بانګونو نه مخکې. نو وایي زه لاړم دی یو چوپړی ته نو زه ورپسې غلي غلي لاړم او وی بیا رووت یو ساعت په ځا چوپړی نه بیا چې دی رووت زه ورغلم خو ما ته پته نه وه. وی چې لاړم هغې کې یو بوډی ښځه ناسته او د هغې واړه بچي مو او وی ما ورته وي چې دا سړي څوک دی؟ وی چې او هغه بوډی په سترګو ړنده وه. ما ورته وی چې دا بوډی نه مې تپوس وکړو چې دا څوک دی؟ وی چې یاره موږ ته خو پته نه لګي خو دا کس راځي. نو ما ورته وی چې دا څه کوي دلته؟ وی چې دوی زموږ دا ځای پاکوي، زما دا کور پاک کړي، زما د چای روټۍ غم وکړي، زما دا ماشومان قلار کړي، دوی ماړه کړي او بیا د دې نه ځي خدای دې ورسره خوب کړي زه یې نه پېژنم. وی چې کله ما دا خبرې واورېدې چې دا خو ابوبکر رضی الله عنه دی او دا د وخت بادشاه دی بادشاه، نو زما به اختیاره د سترګو نه اوښکې وبهېدې. دا د ابوبکر تعالی عنه خدمت و. د دې نه علاوه چې ابوبکر رضی الله عنه کوم عزوات کړي نبی علیه السلام چې سره چې په کومو غزاګانو کې شریک شوي د ټولو نه مخکې په لومړي سب کې به ابوبکر رضی الله عنه ولا نبی علیه السلام سره مشوره، نبی علیه السلام به تېرېګانې اخېستې د مال چې کوم د دین دپاره خدمت و هغه دوی ډېر ښه کړی. د دې نه علاوه بیا چې د مسلمانانو کوم خدمت و دا د ابوبکر رضی الله عنه حالات دي. او تاسو وګورئ د ټولو علماء متفقه فیصله ده چې د ابوبکر رضی الله عنه نه او په دنیا کې بل انسان بهترین نشته په عامو انسانانو کې د انبیاء کرام نه علاوه ټول ابوبکر رضی الله عنه. او د قیامت پر ورځ به یو عجیبه حالات وي ټول خلک به نبی علیه السلام مبارک له لاړ شي. لکه د دې خپله واقعه ده چې بابا آدم علیه السلام له به لاړ شي، داسې یو پیغمبر له به راځي ټول به وایي چې موږ نن سفارش نشو کولی الله ته نشو مخامخ کېدی. اخره کې به نبی علیه السلام له لاړ شي، نبی علیه السلام به سجده وکړي، بیا به الله ورته وایي چې ترفع رأسک یا حبیبي چې ته سر اوچت کړه جبرائیل علیه السلام به راشي او ته غواړه تسأل ته غواړه ته چې څه سوال کې نو تاله به مونږ درکو تا به مونږ راضي کړو. نو الله ته وایي الله سوال حساب کتاب شروع کړه نو الله به ته خپل امت ته راضي خوا کړه. نو ابوبکر رضی الله عنه یو طرف ته عمر رضی الله عنه ابوبکر تعالی عنه به الله ته ورمخکې چې الله دا زما امت ته د دین او دغه وکړه سوال حساب کتاب شروع کړه. نو الله جل شانه فرمایي چې دا ابوبکر دی چې د زما په پیغمبر څونه احسانات کړو په دنیا کې د باندې ما د جنت زیری کړو د سره به زه څه حساب کتاب وکړم دین جنت ته ځي. عمر رضی الله عنه او چې څوک د صحابو تابعدار وي هغې دې ځي جنت. په دې وجه ابوبکر تعالی عنه هغه شخصیت دی او نبی علیه السلام فرمایي بلکې د ورکوټوالي نه چې د اسلام نه مخکې د عتیق لقب ولا خلکو ورکړو. ابوبکر هم لقب ابوبکر کنیت او صدیق لقب او عتیق لقب مولا نبی علیہ السلام ورکړو. لکه نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې انت عتیق من النار چې ته د جهنم نه آزاد کړی شوی. دا د ابوبکر تعالی عنه جدا صفات دي د نورو صحابو د هر یو صحابي خپل خپل صفات دي او ابوبکر رضی الله عنه دا ډېر عجیبه صحابي دی. د نبی علیہ السلام نه پس دا د ټولو انبیاء کرامو نه پس دا ډېر بهترین صحابي دی، افضل ترین شخصیت او انسان دی په دنیا کې. په دې وجه ابوبکر تعالی عنه بس چې دا کوم خلک خبرې کوي کومې فرقې خبرې کوي نو اصل کې دوی د قرآن نه انکار کوي ځکه دا آیاتونه علماو لیکلي تفاسیر او تفسیر مظهري لیکلي چې چا د ابوبکر تعالی عنه د صحابیت نه انکار وکړو هغه د قرآن نه انکار وکړو او چې چا د قرآن نه انکار وکړو ګویا هغه کافر شو. نو دا کافر دی. په دې وجه ابوبکر تعالی عنه ډېر عجیبه حالات. ابوبکر رضی الله عنه د قریش خاندان نه په مکه مکرمه کې پیدا شوی او د دې د ما خو تاسو د قبیلې نوم شو تیمیمي به ورته ټول وي او د دې د محلي مصفله نوم د دې نه علاوه په عشره مبشره کې دا صفات دا ټول صفات دي او د دې نه علاوه نبی علیه السلام مبارک سره بالکل د سنتو داسې تابعداري و چې کله مدینه منورې ته هجرت وکړو نو چا پکې نه پېژنل چې کې پیغمبر علیه السلام کوم نه ویل یو شان بالکل داسې په اتباع کې یو شان او بعض خلک دوکه شوي ابوبکر رضی الله عنه سره لاس ملاو کړو نو چې هغې پېښ نو بیا په نبي علیه السلام مبارک چې کله کېناست دوی پې سورې وکړو نو خلک پېښ شو چې دا پیغمبر دی او دا مرګری دی. په دې وجه هغه بالکل ځان یې د نبي علیه السلام په اتباع کې داسې رنګ کړی چې غیر اختیاري چې کوم افعال نو الله جل شانه په هغې کې نبي علیه السلام سره څه رنګ کړو
لکه نبی علیہ السلام مبارک نه 2.5 کاله پس وفات شو. نبی علیہ السلام مبارک د پیر په ورځ وفات شو، دیم د پیر په ورځ وفات شو. نبی علیہ السلام له چا زهر ورکړو 2 کاله مخکې دیلم چا زهر ورکړو. نبی علیہ السلام له په غوښه کې زهر ورکړو، دیلم په غوښه کې زهر ورکړو. نبی علیہ السلام له يهوديانو زهر ورکړو، دلم يهوديانو زهر ورکړو. او د نبی علیہ السلام هم چې کله وفات کېدو تبه پرې راغلی او د دین تبه راغلی و. نبی علیہ السلام هم د پیر په ورځ وفات شو، دیم د پیر په ورځ وفات شو. او چې کله د پیر ورځ وه او 22 جمادی الثاني وه، دا کومه میاشت اسلامي روانه ده، او تقریبا 14 هجري کال چې ابوبکر رضی الله عنه هغه وفات شو. او چې کله دی وفات شو نو صحابه کې هوستو د نبی علیہ السلام روزي مبارک مخې ته وربندو تاله ووته. هغه ټیم چې کومه تاله وه ورته وی چې ستا رفیق وفات شوی دی، ابوبکر رضی الله عنه ستا صحابي وی. علماء لیکلي چې هغه تاله په خپله داسې ماته شوه، د دوی ورکولو کو او ابوبکر رضی الله عنه یې څه کو نبی علیہ السلام سره خوا کې دفن کو. نو ګویا نبی علیہ السلام په زندګۍ کې مرګري و، په غار کې مرګري و، او د حوض کوثر کې به مرګري، په قبر کې مرګري شو. لکه نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي چې ته زما د غار مرګري وي او ته زما د حوض کوثر مرګري وي، په حوض کوثر هم ته ما سره ولاړ. دا د ابوبکر رضی الله عنه مختصر حالات چې ستاسو ذهن کې ما کې خو چې د ټولو انسانانو نه افضل ترین انسان دی. د دې نه علاوه تاسو ته کوم صفات معلومي، کوم د ابوبکر تعالی عنہ صفات ستاسو ذهن کې بالکل په کمنټ کې ویلی شئ. دا زده کې نور مسلمانانو ته څه کې خامخا ورسوي، دا ویډیو خامخا شیر کې. د نن لپاره دا کافي دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.